السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو خوشاله وایو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ ثوابای کې د یو جنۍ په سل باندې دوه خاندانونو یو بل سره جنګ وکړو چې په هغې کې د یو خاندان نه څلور کسان ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل شول. دوستانو دا واقعه څنګه رامخې ته شوه؟ دغه جنۍ څوک وه چې د دوو خاندانونو پې جنګ کولو؟ ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د دې نشان اوس خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. ثوابای کې د ظلم انتها شوې ده. ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده. یوې جنۍ په سل باندې دوه خاندانونه وران شول چې په هغه دوو خاندانونو کې په یو بل باندې فایرنګ وشو. په هغه یو خاندان کې څلور کسان څلور ځوانان ډېر زیات په بد حال باندې قتل کړی شو. د یو کور نه څلور جنازې ووتې. دوستانو دغه جنۍ دغه خاندان ولا الګ ته په نکاح شوې وه. دوستانو چې کله د نکاح نه بعد دوی رخصتي کوله، د بل خاندان والا ورته وویل چې تاسو نکاح ماته کوي، زما دوی ورسره واده کوي. خو دوستانو دغه جنۍ دغه الګ سره واده کول غوښتل، خو جنۍ پلار او ورونو پیسې ته کتل، د بل خاندان والا لږ ښه پیسه وه ورسره. خو نه دوستانو بیا هم دغه جنۍ دغه الګ مینې ته وکتل او دغه الګ سره یې واده کول غوښتل. خو پلار یې ډېر زیات ظالم و، پلار یې داسې حرکت وکړو او دغه خپله لور یې کونډه کړه. دوستانو پولیسو ته پکار دي چې اول دغه پلار ګرفتار کړي او بیا دغه کسان ګرفتار کړي کوم کسان چې دغه فایرنګ کړی دی. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د دې نشان اوس خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.